رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو زنانه سره پسلور بجمان عبادت کیږي. اول وجہ لجمالها ولحسبها دویم وجہ ولنسبها دریم وجہ ولدینها سلورم وجہ. یو سړی چا سره واده کوي هغه کې یو وجہ دی چې یاره دا جنې خپل دا زو سره واده کوم جمال په وجہ کوي. بیا یو سړی یو جنې سره واده کوي لحسبها دیاوی د خاندان په وجہ مانی یاره د دې جنې خاندان ډیر ښه خاندان زکه سره زو واده. یا یو سړی یو جنې سره واده کوي دیاوی د مال په وجہ مانی دا ډیر مالدار خلک زکه سره واده کو. سلورم وجہ ودانا چې څوک چا سره واده کوي د دین په وجہ مانی چې دا دیندار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاصفر بذات الدین د دین ته ترجیح ورکا. دین په وجہ مانی واده قبول کا دا جنې قبول کا اگر چې د رنگ نه دا تورای اگر چې دا پکت معنی برابر نہیں اگر چې دا خپلی نہیں اگر چې دا مالدار نہیں اگر چې دا د خاندان نه نہیں لیکن چې دینداري دی دینداری ته وګورا وعده وکړه کله بم نه خفا او که حسن ته دیو قتل جمال ته دیو قتل مال ته دیو قتل خاندان ته دیو قتل نو بیا به پریشان شي.